اسرار خان زموږ د خلکو عموما دا سوچ چې د انګریزانو ملک کې هلته به هر شی حرام وي. د یو انګریز بچي سر ته دا ویلی شي چې هاي هیلو، خو اسرار خانه یو کینار ټچ. جی کتن کو زمونږ د جهد مسلسل پروفیسر ریټایرډ رهایشا صاحب چې کوم خپل ځان یو مقام ته رسولی او خپل بچي هم رسولی دي او د ده د لاسه ډېر زیات چونکې دی ټیچر پاتې دی، مطلب پروفیسر پاتې دی، پرنسپل پاتې دی، نو ډېر داسې خلک دی چې هغوی هم د دې د هغه تربیت د وجې نه چې کوم دی خپل یو مقام ته رسېدلي دي او بېشکه په دې معاشره کې به چې کوم دی هغوی موجود دي. زمونږ د دې سره خبره کېده نو هغه ځای ختمه شوې وه چې هلته کې چې کوم دی نو په بازارونو کې ګاډي نه ودرېږي، د کورونو مخې ته یا چې په کوم ځای کې ولاړ دي لکه مطلب چې باقاعده کرایه په وصولېږي ځکه چې هلته پراپرټي چې کومه ده ځمکه چې کومه ده دا بس ټیټ ته د چا ذاتي نه ده، ته چاته دا نه شي ویلی چې دا دغه دی. خو زه به پکې صرف یوه خبره ایډ کړم او هغه دا چې په دغه ملکونو کې د قانون پاسداري ده. هلته کې چې کوم دی نو لکه څنګه چې ویلی شو چې یاره د وزیر اعظم او د اسرار دپاره یو قانون دی، د وزیر اعظم او د مزدور دپاره چې کوم دی یو قانون دی. دلته زموږ وطن چې کوم دی نو سفارشي کلچر تباہ و برباد کو د تباہی سره مخ کړی دی. هېڅوک دا سوچ نه کوي چې مطلب دا دی زه دا ټایپ سفارش کومه په دغه سړي کردار څه دی. یو بد کرداره خلک بد مطلب چې د هغه دغه څیز اهل نه خو په پیسو باندې چې کوم دی نو ځان هغه ځای ته رسوي. همدغه سیاستدانان دي زمونږ چې دا د دې وطن په دغه سره چې کوم دی کلواړ کوي. د قانون پاسداري نشته، پولیس د هغې د طرف نه مفلوج دي، عدلیه یا نور چې کوم متعلقه ادارې دي نو دغه همدغه خلکو مفلوج کړي دي. د سزا تصور چې په کوم وطن کې نه وي نو هلته جرمونه کېږي او همدغه څیزونه چې کوم دی هغه به مخ په وړاندې ځي. دا مطلب دا چې قانون ته خلک نه ګوري. خو سرجي تاسو د نیدرلینډ چې کله کوشو چکر مطلب دا چې بیا دغه نو تاسو چې ما بیا خپل یو جغرافیایي دغه شروع کړو هغې باندې به لږ بحث وکړو. مننه اسرار صاحب. نیدرلینډ خو ما له اوله داسې سټډي کړو لږ تدوین ګرځېدمه. هلته کې دوه چې ته ګورې نو په هغې په نومونو کې به دا هغوی ورته ډام وایي او موږ ورته په انګریزۍ کې ډیم وایو. نو د ډیم دا لفظ پکې زیات راځي. اچھا لکه امسټرډیم او روټرډیم. نو ما ډېر لږ تپوس وکړو چې وایه د دې څه هسټري څه ده او نو هغه چې ما وکتله نو هغوی وایي چې په نیدرلینډ دا بحر اقیانوس کوم چې میډیټرینین سی دی او نو دا د دې نه په دې دوه طرفه چاپېر دی. نو دې کې سیلاب به وخت په وخت راغلو او دا پوره نیدرلینډ چې دی نو دا دې په څو ځله خراب کړی دی. نو دې خلکو بیا داسې وکړه چې بېشکه دوی خو خپل په جبه باندې دا وطن آباد کړی دی او د سمندر ظاهر ده چې یو طرف ته سمندر او بل طرف ته سمندر او په منځ کې دا ځمکه چې ده د نیدرلینډ ده نو دا د بحر اقیانوس نه 6 میټر لاندې ده. لکه کوم چې سمندر څه ته وایي سمندر په یو طرف ته اوچت دی او بل طرف ته اوچت دی، په منځ کې دا لاندې ده. نو چې 6 میټر لاندې شوه د دې مطلب دا دی چې دغه د اوبو د وجې نه دا جبه ځکه ده. نو دا ډیمونه دوی د دې دپاره بیا جوړ کړي دي چې د دوی د هغې د بچاو دپاره یو بل سوچ کړی دی. د دغې خلکو سوچ ته هم سلام، د هغې هغه ساینسدانانو ته او د هغوی فکر ته هم سلام چې هغوی خپل د راروان نسل د بچ کولو دپاره د خپل وطن د ساتلو دپاره څومره سوچونه کړي دي او په څه طریقې د خپل وطن ساتلی دی. نو هغوی اسرار خانه دا یو سایډ نه چې میډیټرینین سی دی نو د دې نه غټ غټ نیرونه شروع کړي دي او دا یې د بل طرف ته راویستي دي. لکه دا سمندر یې په خپل منځ کې میلاو کړی دی. نو دا داسې نه چې دا یو نیر ایستی دی دا میلاو دی، دا بېشماره نیرونه دي. نو ته چې د پاس نه د جاز لاندې دغه ته ګورې نو تا ته به ټول نیدرلینډ شنې شنې کرښې ښکاري. د اوبو دا بلو کرښې ته لایټس به درته ښکاري. دا بېشماره نیرونه دي. اوس چې کله سمندر سیوایي نو که د هغه طرفه سیوای شو په دې نیرونو بیا هغه دې طرف ته لاړ شي او که د هغه بل طرفه چپه شو نو دې بل سایډ ته واوړي. نو دا د هغو د نیرونو سیسټم دی. بله پکې دا ده چې په دې کې په لنډو لنډو باندې دا جازونه واړه لوی هم چلوي او کشته چې سیاحت په نږدې باندې لکه مثلا ته اوس خوا د اوبو نه چا داسې ګول چکر اخلي او اوږده راتاویږي نو چې نیر دی نو په هغې کې به لنډو ورشي. یو پکې دا شوله
په دغه نیرونو باندې دوی د خپل علاقې میلاو کړي لکه مثلا اوس ته چې ګومیانو په دغه کې امسټرډام کې یا چې ګومیانو ته په زاندام کې نو ستاسو په میز کې یو ډېره غټه د اوبو ټوټه ده او ظاهره ده چې په دې باندې دونه اوږد پل پکارو هغې پل جوړ نه کړو نو کې ډېر شی دي حساب دي خو یو پل په چبهاره کې دی بل په اسبر کې دی او د ګل آباد باندې به یو اسبر ته راځي چکدرې ته ځي نو د هغې لپاره هغو داسې څیزو کو چې په دې میز کې ورته یو ورکوټ اجاز درو نو هغه جاز په مفتو کې چې کوم دی نو ته ورته ورخېږي او تا هغه سایډ ته پکې که ستا سره موټر دی که تا سره چې کوم دی موټر سایکل دی که سایکل دی او که ته پیدل یې نو ته ورخېږه او ته به دغه ایریا ته په لنډو ور واوړې هغه ځای کې هغه سهولت خو کرایي به کې نه پیسې به نه ورکوې اچھا مفت وي چې کوم ځای کې پل نشته نو هلته به ستا په جاز کې تګ مفت دی نو دا د هغې هغه نقشه چې کوم دی نو داسې ده چې هغه یا خو جبره او یا اوبه دي او بیا د دغه باندې چې کوم ځای کې پل دی نو په دې کې څوک اجازونه چلېږي نو بیا هغه پلونو سیسټم هم داسې کړی دی چې هغه به تاسو کېږي مطلب چې مور کېده خو ته نه شي ویلی خو هغه په دې منځ کې چې کوم دی لکه فرض که دا داسې لګېدلي دي نو بیا به ورو ورو چې همداسې اوچتېږي دا به داسې نور ودرېږي او منځ کې به چې جاز تېر شي دا به بیا په قلار راشي بیا به پل شي دوبۍ کوم سیسټم ده دوبۍ کې هم شته دی نو دغه چې دی نو د پلونو سیسټم دی او دغه کې کوم دی نو د پیدل اورېدو چې کوم ځای کې پل نشته نو هلته کې د مفتو سفر په جاز کې دی ټیک دی دغسې که تاسو دغه وګورئ د دې هغه زراعت وګورئ نو اسرار خانه د نیدرلینډ ټیولپ چې دی په پوره دنیا کې مشهور دی ګوره هغه دونه ګولونه چې کوم دی نو بهر دنیا له ورکوي دونه تخمونه ورکوي چې هغه زما خیال دی زمونږ نه دی چې ډي پي نه به زیات دی ما چې راوړي وم دي ما چې د هغې نه څه څیزونه راوړي وم دي ګلونه د ټیولپ او د دې سبزیانو سبزي پکې بې حسابه زراعت ډېر زبردست او پولټري چې کوم دی نو زما خیال دی په دنیا کې په دې ټاپ ملکونو کې ده پوره یورپ ته چې دی نو هغه پی او د پیو نه جوړ څیزونه سپلای کوي او ما پکې هغه څیزونه په ناشته کې خوړلي دي چې میره د حلال او د حرام به څه دغه دی لکه داسې څه اسرار خانه زموږ د خلکو عموما دا سوچ چې د انګریزانو ملک کې نو هلته به هر شی حرام وي ظاهره ده چې په سبزۍ کې خو زما په خیال سره چې حلال حرام به نه وي بالکل نه په میوو کې به هم نه وي او غالبا چې داسې تاسو دا نور څیزونه د بیکرۍ څیزونه دي نو په دې کې به هم چې د حرامو نه وي خو هلته کې هغو نیدرلینډ په یورپ کې واحد ملک دی چې هغه د مسلمانانو دپاره هغو اسانتیاګانې پیدا کوي په نور ملکونو کې چې نو هغه به بیروني خلکو ته خصوصا مسلمانانو ته مشکلات پیدا کوي دلته چې دی نو دلته قانون خو به ټیک دی د هر چا د برابر دی نه پادري چې دی نو تقریر کولی شي بهر په بازار کې مسلمان مولوي صاحب کولی هغې جلسه کولی شي مطلب دا دی جلسه نه هغه کولی شي نه دی او دلته خو ته لکه معمولي خبره ورته درې چوک ته راوځي لوډ سپیکر به ورته درې چوک او بیني هلکه چې چل دی هېڅ پته نه لګي حیران به شې په معمولي خبرو باندې خلکو ته تکلیف ورکوه ټول بازارونه تاسو اوس وکتل په دې 9 مئی باندې چې کوم دی نو دا کوم نقصان چې په دې وطن کې چې کوم دی نو لکه ایسټس ته ورکړی شو په دې نوم باندې چې دا سرکاري دي سرکار څوک دی لکه نو د چکدرې هغه ټول پلازا چې کوم مطلب دا چې راغله نو سره کارو سپیشل د شپې چې باندې کوم ځل خلکو خوند ورکو نن چې کوم هغه کندر دی دغه شانته کبا نور چې چې کوم دی لکه وګورو مونږ نو عجیبه خبره ده چې زمونږ لکه دا تصور نشته چې مونږ کله سړکونو روډونو ته وځو لکه دغه څیزونه مطلب دا دغه ونې دغه بوټي دغه ایسټس چې کوم دا موږ سرکار ښکاري او زمونږ صافیان د پخوا نه دا جوړ دی مونږ به چې کوم کله پخوا به و چې چا به یو پټی و باغ به و یا ونې به وي او باغوان به ترې هغه میوه وشو کوله بیا پکې ګرانې پاتې شوې هغه به یو اواز وکړي دا سرکاري دی د سرکاري مطلب دا دی چې دا تاسو تعالی کوي یا به چې کوم دی نو زمونږ خلکو به یو نور به نه ساتو بالکل یا زمونږ خلکو به یو چا یو پټی یو مزرعه هغې کې به چې کوم دی چېرته بېکاره فصل ولاړو هغه کې سرکاري دی ورځئ کاریزې به پکې نه به شورېبلې نه به شورېبلې سرکاري دی خو زمونږ د سرکاري دا مطلب هغه څه دی چې دا د هېڅ چا نه دی
اوس که موږ د سرکاري د مطلب دا واغستو چې دا زما دی، دا زما دی، چې زه وایم چې زما دی، نو زه خو خپله سیس ته څوک نه پرېږدم، که تا ورته چې زما دی نو بیا ورته ته هم نه پرېږدې. نو داسې که ورته زرو کسانو نورې ووې نو ستا څه خیال دی بیا به دا څوک رنګي؟ فرض دی د نیدرلینډ لکه لایف سټایل چې کوم دی د خلکو طرز زندگی مطلب دلته موږ د دغه یورپ یعنې کوم چې مختلف خلک دا خبرې کوي چې هلته کې څوک وایي رشتې نشته، ترور نشته، خور نشته، مور نشته، پلار مور دا څیزونه خلک نه پېژني. مطلب دا صرف لکه موږ دعوه کوو چې یاره دا جاینټ فیملی سیسټم دا څیزونه چې کوم صرف دلته دي، نو هلته خلک څه کوي؟ اسرار خان غلط کانسپټس دي دا خلکو مشهور کړي. فیملی هم شته، د رشتو قدر هم شته، عزت هم شته، ادب هم شته، مور و پلار هم شته. بیا زموږ ځوانانو ته پته نه لګي چې دا دوی په څه کې پړاو کړي دي، چا ورته پړاو کړي دي. چې زه به یورپ ته څوک لاړو نو هلته به چې دی نو جنکۍ په بهار به چې دی نو لغړې ګرځي، خلکو ته به دعوت نظاره هم ورکوي او خلکو ته به چې دی نو دعوت هم ورکوي، او دا به چې کوم یان داسې یو فري مال دی او دا چې دی نو چې چا ونیول دا د هغو دی. دا پته نه لګي چې دا چا مشهورې کړي دي. دا ټولې غلطې خبرې دي، دا افواګانې دي. دې ته زه چې کوم دی نو یو میتس ورته دې ځکه خلکو ویلی شوی. اظهار خان هلته کې یو جدا سیسټم دی. زه انکیس په سکول کې ماشوم یم، زه سبق وایم، زه نارینه یم، زما سره به ماشومانې جنکۍ وي، دا به هم سبق وایي. په دې سکول کې زما ایج 13 سال ته ورسېدی. په دې 13 ساله پورې چې کوم دی نو زما دا مور پلار هر څه کوي، خو خرچه په ما باندې سرکار کوي. لکه محبت خو خپل راځي، مور پلار راځي، دا بچی چې کوم دی نو د هغې سره په کور کې د هغې چې کوم دی نو داسې ساتي. که زه تا ته دا ووایم چې هغوی څومره خپل بچي په مینه ساتي، موږ هغسې چرې نشو ساتلی. جي بیا د دلچسپۍ خبره اوس دا ده چې 13 سال ته هلته ماشوم ورسي نو بیا سرکار دوی ته د پیسو د ګټلو چل وښایي. بیا سبق هم وایي. دلته به د ورځې د سکول په ټایم کې خو د هغو ټایم زموږ په شان دی چې په 1 بجې ډوډۍ وشو، هغه چې سهار لاړ شي نو بیا ماښام راځي. نو په دې ورځ کې به دلته چې دی نو د 2 غنټې 3 غنټې کار حواله کړي. د ماشومان چې څومره کار کولی شي معمولي غونډه کې هغه چې دی کوي نو دلته به 500 والا تر 700-800 یورو پورې دلته د هغې هغه د میاشتې پیسې ورکوي. اسرار خانه 500 یورو هلته د فیملي خرچه ده. 500 یورو باندې ته پوره خاندان ساتلی دی د میاشتې. اوس یو ماشوم له تا 500 یورو ورکړه نو ظاهره ده چې دی انډیپنډنټ شو. اوس په ده باندې خرچه څوک کوي؟ سرکار. د سبق د 1400 کالو 1400 کالو نه دا مدن شروع و د چا په جوړ باندې؟ سرکار په جوړ باندې. ولې ویل سرکار ورکړي؟ د دغې کار واغست، د محنت محنت یې کړی دی. په دې داسې عادت کو چې لکه مطلب دا چې محنت کې ته د پیسې وي. دا دی هغوی ته محنت عادت حالان کې مطلب او دغه چې کوم د زما دین ماته ښایي چې الکاسب حبیب الله. نو د 1400 کالو نه اسرار خانه د دغې واړه په ابدل باندې شروع کړي او چې دې کره د 18 سال عمر ته ورسېږي نو د دغې وخته پورې د مور پلار د په تعلیم باندې یو پیسه خرچه نه راځي. او دې دا 15 کاله چې د 1400 کال نه شروع کړي د 1800 کال ته دی رسي نو د یو برابر انسان وي، د ګټې وټې خاوند وي، د بینک بیلنس خاوند وي. د دې لپاره چې کوم دی معاشي څه مسله نه وي. نو د دې وخت نه بیا دته دا ازادي حاصل ده چې دی ځان له د خپلې خوښې ملګری کتی شي. عموما بیا داسې وي چې په دغې جنکۍ هلکان چې کوم دی نو هغه ځان له خپل انتخاب په خپله کوي او د دې چې دی د مور پلار نه آزاد شوي، د هغې سره نه اوسي، بیا ځان له خپل د اوسېدو ځای یمي، کور یمي او مور پلار باندې دا نشته چې هغه ډېر شدیدونه پاخه کړي او وله واده وکړي، بلکې د هغې په واده باندې چې دی نو به زما په خیال سره چې زمونږ دلته کې په حقیقت څو د خرچه راځي د هغې نه کمه خرچه د هغو په واده راځي. د هغې څه دي؟ د هغې به چې کوم یو عموما د سونې هم نه وي، یو رینګ وي، هغه چې کوم دی نو هلک جنۍ ته ور واچوي، جنۍ هلک ته ور واچوي، او 1.5 سال د بیا نه زیات که پروګرام کوي نو بیا دا وي چې د جنۍ او د هلک مشترکه به چې کوم دی نو دا 10-12 نه والا چې ډېره غټ زیات خلک وي نو د 20-25 پورې
دا به ردي امزولې او دا به راغونډ شي او مور پلار به راغونډ شي نو هغه به راشي او د دوی چې ګمنانو په نکاح خو به په چرچ کې وشي نکاح یې وشي خو د دوی د واده هغه خرچه درته بیا نوره وایم چې سوله ده نو دوی به جمعي او هلک چې کوم دي دلها دلهن دا به په صوبه کې ناست دي په کرسو به ناست دي او ملګري به ورسره چاپېره وي د هغې دغه خپل رواج مطابق به چې کوم دی نو بس هغې څه کوي هلته به میوزیک لګېږي دا به دغه کسان نه ملګري چې دي دا به پاسې ډانس کوي بیا به راشي دلته به راشي نو بیا به ډرینک وکړي څوک جوس وڅښي څوک شراب وڅښي څوک کافي وڅښي او ګپ شپ ته ولګوي ګنټه دوه درې بجې اوبه ولګوي بیا به پاسې بیا به ډانس وکړي او دا څیز به عموما چې یوه ورځ هم وي دوه ورځې هم وي درې ورځې هم وي نو دا وي د دوی د واده او د دې خرچه نو دا اصل کې چې ګورنمنټ زموږ د خلکو دغې نه دا جوړه کړې ده چې بس خو چې چا دا نه بهر څوک وکړه او داسې نه ده د هغې فیملي سسټم د هغې بیا ګوره د هغې دومره زیاته زمونږ په حساب سره زه ورته د ځینو خبرو کې هغه زمونږ نه زیات محتاط دي لکه مثلا د یو انګریز بچي سر ته دا ویلی شي چې های هیلو خو اسرار خانه یو کینار کچل هغه نه ته لاس نشي وروړی ته کولی نه شي دا مطلقا پابندي او په دې باندې ماشوم هم بدګړي مور پلار هم بدګړي نو د هغې دومره زیات بیا د هغې چې کوم نو دا ووایه چې د هغې د کزن سره واده نه کوي او دا ترور لور ده تره لور ده ماما لور ده وایي دا زما خور موږ همیشه دغه څیزونو ته ترجیح ورکړو بیا ځکه بیمارۍ چې وایي نو هغه وایي دا زمونږ وایي دا زمونږ خویندې دي نو د هغې په دغه منځ کې چې کوم دی نو واده هم نه کوي نو فیملي بانډ شته زمونږ نه بدل دي زمونږ په شان نه دي د هغې خپل علاقایي مذهبي او هغه څنګه چې توراتوار دي هغې مطابق دي زمونږ د خپل مطابق دي سر دویم چې فی الحال په دې ځای باندې بس کړو او ځکه چې زموږ سره دا ټایم ډېر زیات دغه کېږي نو د نیدرلینډ متعلق نورې کیسې خو به وي که نه نو د نیدرلینډ خو ما تاسو ته شوي هم نه دي زه صرف تش ته سړی خبر درته مو کومه چې موږ دارالخلافه وایو نو هغه دارالخلافه خبره چې کوم ده یا هلته کې مطلب دا چې نور طرز زندګي څه ده مونږ څنګه ژوند تېرو او په دې باندې به بیا بحث وکړو په بل پروګرام کې نو بس بیا به راته راوړو بیخي غم مه کوه او د هغې پورې به چې کوم ده نو مونږ رخصت واخلو